د بایبل خیال کراله کنه په باب نمبر 16 لکلی دی کہ ابراہیم سے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. تب ابراہیم سرنگون ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. زسیما جوا کہ دسلو کالما و ختم دسدا دلساتیا کار دیبم بچی کی گی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. خدا پاک دی اسماعیل لوی ډیر ژوند ورکی دا تینا مشر دی کنه د چانا دا حضرت اسحاق علیہ السلام. تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا. تورات کی وہ تصوی اسحاق امنگ و تصویو اسحاق کوشش. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بے شک من احسان کرے دے پا موسیٰ علیہ السلام و پا ہارون علیہ السلام باندے. دا ابراہیم علیہ السلام عظمت او شان دا پارا دا تصالی دا نبی علیہ السلام ذکر کا او دا موسیٰ علیہ السلام حال ذکر کی. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصْوَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. من دا دی دوارو حضرات امدادو کو دی غالب شو پا دشمن باندے. وآتیناہم الکتاب المستبین دوارو تا منگا یا واضح کتاب ورکو چاگا تورات تے. وہدیناہم الصراط المستقیم وترکنا علیہما فی الاخرین سلام علی موسیٰ و ہارون. قدوارو بانے من پا رسلو قومنو کے صفتونا پرے خودل. انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. دا تسالی دا پارا دا الیاس علیہ السلام تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائی. الیاس علیہ السلام دا یو نوم دا الیاس تے بل نومی چی کم دینو اغا الیاہ دے. الیاہ دا بائبل یعنی دا تورات پا اصطلاح کی اغا الیاہ وطوئی. او دا ذکر کئی چی دا الیاس علیہ السلام دا حضرت حزقیل علیہ السلام نورستو پیغمبر شوے دے. او حزقیل علیہ السلام خو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دغا کیو پا ملگرو کیو پوشوی پی کن. او دا الیسعنا هم رستو دے. دا الیسعنا مخ کی دے. الیسع رستو دے او اسماعیل علیہ السلام تمخ. موسیٰ علیہ السلام پسے حزقیل علیہ السلام دے. پا حزقیل علیہ السلام پسے آغا چکم دے نو الیاس علیہ السلام دے. اور پاگا پسے بیا الیسع علیہ السلام دے. اور پاگا پسے بیا ذوالکفل علیہ السلام دے. اور دا الیاس علیہ السلام کم دے پیدا شیو دا پا اردن کے. کم دے کی اردن کے. دا کلی نومی سو دا کلی نومی جلعادو. دا بادشاہنو میں سو داغ زمانے عجب. دا بادشاہنو میں عجبو. دا بادشاہ دا عجب خضوا داغ نوم ایزبلو. لکہ بے نظیر چی بادشاہ ہوا نا داغم سوا ایزبلو بادشاہ ہوا دا داغ زمانے. کوشش پک او دا دی ایزبل یو بوتو پا دے اردن کے. آغا بوت مشہور چی کم دین آغی تا بای بعل وی بعل. او داغی بعل سلور ذرا چی کم دینو خدایان دا دغی بعل سر والو والا خدایان اگا سلور ذرا کوشی بک دا انسان پا شکل کی خدایانو خود انسان پا شکل کی
پوه شوې که نه ژوندي انسانان منه دغه مولیانو دغه 4000 دا دغه بعل چې کوم دی نو واکې مولیان ورپسې الیاس علیه السلام چې کله پیغمبر شو نو هغه دعوت شروع کو د توحید او تبلیغ خیال کرا لګ ایزبل وتا دمکی ورکړه وی قلار شه دا ودا خبرې مکو پوه شوې که نه ورنه جنگ ته تیار شه چاته وی حضرت الیاس علیه السلام ته الیاس علیه السلام چې پوه شو چېرې دا ایزبل په ما باندې حمله کوي نو وتښتېده او په یو غار کې پناه حاصله کړه او په هغه غار کې خیال کې راله که نه الیاس علیه السلام دا دعاګانې شروع کړلې جړاګانې الله ته شروع کړلې چې خدایا په دې قوم باندې عذاب راولې پوه شوې به که چنانچه عذاب راغی قادسالي پرې راله خدای پاک دغه قوم د اردن پسه ونیسو په قادسالۍ باندې دغه بادشاه سره د خپل وزیرانو نه سره د خپل تابعینو نه حضرت الیاس علیه السلام ته راغی وی صاحبه قوم دې تباه کېږي او په قوم باندې د قادسالي راغلې ده ته دعا وکړه چې سختي راشي که نه بیا د مولیانو جولۍ له راځي پوه شوې که نه خو چې سختي پې نه راغلي نه په مستۍ کې وي دا مولا صاحب دا دهشتګرد او دا چې کوم دی نو قدامت پسند او دا رجعت پسند او دا پلان کې بلا نمونه ولا ورکوي پوه شوې که نو سختي راله نو الیاس علیه السلام ته وی دعا وکړه هغه ورته وی زه به دعا وکړم ستاسو نه به دا عذاب الله تعالی لرې کړي خو تاسو د خپل مولیان میدان ته راولئ زما سره د مقابله وکړي که چېرې زه کامیاب شوم نو بیا به ټول ایمان راوړی او که چېرې هغوی کامیاب شو نو زه به د هغه په دین باندې ستاسو سره ملګری کېږم چا ورته ووي الیاس علیه السلام ته تاریخ مقرر شو لکه فرعون چې تاریخ مقرر کړی و که نه نه ایزبل هم تاریخ مقرر هغه تاریخ باندې هغه 400 علما د دغه مشرکان هغه بعل ته راغلو د بعل دربار ته او د الیاس علیه السلام هم راغلو هغوی ته وی ښه ده نو تاسو خپلې قربانۍ وکئ دا څنګه چې موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون نه الیاس علیه السلام ورته هم وی تاسو خپلې قربانۍ وکئ وروسته بیا زه خپله قرباني پیش کوم پوه شوې که وی هغې د غرمې د 12 بجو پورې الله ته چغې د خپل بعل ته چغې ووالې چې وا بعله نن دې د کامیابېدو ورځ ده او نن چې کوم دی نه خپل زور وکړه پوه شوې که د هغې هېڅ قرباني قبوله نه شوله پوه شوې که بیا حضرت الیاس علیه السلام چې کومه قرباني ځان سره راوړې وه هغه په میدان کې کېښودله او یو 2 رکعته نفل یې وکړو وی خدایه ته چې کوم دی نه دا قرباني قبوله بس خو چې څنګه دعا یې وکړله ور راغی او د الیاس علیه السلام قرباني چې کوم دی نه وڅېځله خیال کې راله په دغه کې ډېرو کسانو وی ایمان راوړل چې کله دغه معجزه کامیابه شوله نه ډېرو کسانو لکه څنګه چې د صالح علیه السلام په وخه باندې ډېرو کسانو سو ایمان راوړی خیال کراله او ډېرو چې کوم دی نه انکار الیاس علیه السلام د دې سره جنگ اعلان وکړ دا چې کوم کسان مرتدین شو هغوی سره د جنگ اعلان وکړ ډېره درنه جګړه وی وشوله په وادي قیشون کې او خیال کراله ډېره درنه جګړه وشوله خو باوجود د هغې نه چې کوم دی نو قادسالي هم لرې شوله بارانونه وشو خو باوجود د هغې نه ایزبل مسلمانه نه شوله پوه شوې که بیا د دوباره جنگ دپاره تیاری چې کوم دی د هغو شروع کړو دغې قوم د اردن واله و پوه شوې که او هلته یو خار و یهودیه وه د هغې خار نوم دی هغې ته حضرت اسماعیل علیه السلام هجرت وکړو او بیا مفسرین لیکي تفسیر مظهری
ابن عساکر حاکم دا تفاسیر لیکي چې حضرت الیاس علیه السلام لکه څرنګه چې عیسی علیه السلام اسمان ته خجولی شوی دی دغه شان الیاس علیه السلام څه شو هغه غیب شو بیا د هغه د ژوند او د مرګ پته بغیر د الله نه بل چاته نه ده شوې نو الله فرمایي وان الیاس لمن المرسلین بشک الیاس علیه السلام خا د پیغمبرانو نو اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا آیات عبادت کوي د بعل وتذرون احسن الخالقین او تاسو پرې دوی هغه احسن الخالقین لرا الله ربکم چې الله دې پالون کې تاسو دې ورب آبائکم الاولین فكذبوه فانهم لمحضرون دې انکار وکړه ان دا ټول حاضر شو په څکه په عذاب کې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان خالصان د الله هغه د عذاب نه بچتي وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسین انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وجه خضر عليه السلام او الیاس علیه السلام دا پزمکه الله تعالی ورکړي دي څوک خضر علیه السلام او الیاس علیه السلام پزمکه ورک شوی دي او حضرت ادریس علیه السلام او عیسی علیه السلام په اسمان باندې خیال کړه وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين لوط عليه السلام مرسلو هغه وخت چې موږ بچ کړل راو اهل دلرا پیړه الا عجوزا في الغابرين مگر بډای په پاتې کېدونکو کې رااله ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم اے قریشو تاسو تل کوي په علاقه د لوط عليه السلام باندې امسبهین په وخت د سحر کې وبالليل او دارنګ د شپې کله تاسو قافلې د شپې ورچیږي افلا تعقلون آیات تاسو سوچ نه کوي وان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهما خسنه واچو په دریاب کې پکانه من المدحزین پاتشو خسنه د پاتې کې دونکونه شو د پاتې کې دونکونه ادحاز څه ویلې شي ادحاز ابطال ته ویلې شي ابطال تا ذا او ضایع کېدل فالتقمه الحوت پس تیر کدل را مئی وهو ملیم پدا چال کې چې د ځان ملامت کوون کېو ځان ملامت کو چې را زولې چې کم دینو داسې به اجازه تا را روانې دلم فلولا انه کان من المسبحین کچتنوي دا یونس علیہ السلام د تسبیح کوونکو نه للبث فی بطنه وخت به تیر کړو په خېټه د مئی کې الی یوم یبعثون تر قیامت پورې تر قیامت پورې بل دې پس کېو دغه مئی په دې خېټه کې خدا د الله رحمت چې هغه درې میاشتې یا څلوي خورځي د مئی نه را وښتل شي فنبذناه راو غرزامونگا دی یونس علیہ السلام لرا بالعرائی پا کولاو میدان باندې مونگ راتاو کو مونگ راو ویشتا وهو سقیم پا دا چه حال کم چه بیمارو سو بیمارو ولی چه دا مئی پا خیٹا که سو نغشیو کچشیو پوشی بکن لکه دا ما شمان وانبتنا علیه شجرتا من یقتین ستوی د کدو ونیتا وارسلنا الى 100,000 مونږه د پیغمبر کړو یو لا خلقتا او یزيدون بل یزيدون او په معنا د بلکې سوچي و فامنوا دی ایمان راوړلو چا دغه قوم فمتعناهم الى من ولا پیدا ورکلا تر یو وخت پوری ایمان راوړو سره د بادشاہ مونږ ولا پیدا ورکړه دلته کې یو عجیبه لطیفه ذکر کړی دا پوه شو به کنه وی غلام احمد قادیانی مسلمانانو دنه انکار وکړو د نبوت ونه مان د ربي مسلمانانو پوه شو به کنه وی دا ورته وی چې تاسو خو ایمان را نه وړو خو عذاب د باندې په پلان کې تاریخ باندې با عذاب راځي
په پلان کې تاریخ په پتا سو باندې عذاب راځي پوه شئ به انو هغه تاریخ راغی او عذاب رانغه چې عذاب رانه خلق ورته وی مولانا صاحب هغه عذاب خو درانغه ها وی او کنه وی څنګه چې د یونس علیه السلام قوم ويرید او عذاب تنا الله تعالی سکو واپس کو دغه شان تاسو نه الله تعالی عذاب واپس کو دا چې تلبیس وکړو پوه شئ به کنه الکه آلته که خواغی ایمان راوړو نو ځکه عذاب واپس شو او دلته په قادیانی باندې مسلمانانو ایمان نه دی راوړی نو بیا څنګه عذاب واپس شو پوه شئ به کنه دا داسې چالاکۍ سره د خپل پیغمبري چلوله پوه شئ به غلام احمد قادیانی پوه شئ به مولانا منظور احمد چنیوٹ رحمت اللہ علیہ دے میں زما په مخ کی تقریر کا ہوئے میں 50,000 روپے انعام دوں گا جس نے مجھے ایسا قرآن دکھایا جس کے 420 صفحے ہوں یا 840 دیکھو بھائی یہ ہے اللہ الہی قرآن اور یہ ہے قادیان قرآن الہی قرآن کے اتنے صفحے اور اس قادیانی قرآن کے 840 صفحے ہیں 840 کا معنی کیا ڈبل 420 او ایک چا ما تا چې قرآن چا تو خودلو چې داغه یا 420 صفحې یا 840 صفحې دغه 50,000 روپے انعام وای خیال کړه دا ځالته مدرسومه په پلندرې آزاد کشمیر او تقریر له دی راوسته مولانا منظور احمدی چنیوټو رحمت الله علیه دی تقریر له راوسته او عبدالقیوم چې کوم دین عمر راغلو کې ایچ خورشید عمر راغلو هغه بادشاہ دغه چو دغه د کشمیر سابقه بادشاہ هغه عمر راغلو هغه موجوده بادشاہ عبدالقیوم عمر راغلو خو شو په ولې چې وت بجوندې کملبین عبدالقیوم ډیر ښه بادشاہ دا کشمیر بادشاہ وای پنی مشپه کې د تهجد ته ودرېږي او نوکران چې کوم دین هغه ته نه چاپې راناس ولاړ کوشش وکړي دغه کوي څوکۍ کوي او د په تهجد ولاړ هغه د ته ولاړ او د الله ته ولاړ څوک عبدالقیوم دا سه بادشاہانو تیر شوی دي ښا فآمنوا فمتعناهم الہین پس تب تیم تپوس وکای اے حبیبا تپوس وکا د دې مشرکانو د مکینا علی ربک البنات اے طرف ساز پار لونه دی ولهم البنون او د دې د پار زامن دی زما حبیب ته تپوس وکا چې الله لره لونه دی چې دا پرشتي دی او د دې د پار زامن دی پوه شو به کنه ادا واجب تقسیم لی ځان د پار زامن خو خی او د الله د پار څو خو خی لونه خو خی حالان کې دی خپويږي چې د اسمانونو د زمکو خالق څوک دی الله ام خلقنا الملائکه ایمغه پیدا کړی دي فرشتي انا سنزنانا د دې خیال دا چې دا فرشتي دا جنکې دي وهم شاهدون آیا دې په دې باندې گواهان دي آیا دې دغه دای لیدل چې کله الله تعالی د ملائکه پیدا کولی الا خبردار شي انهم بشکدا مشرکان چې دي من افکهم د وجد دروغ خپلنا لا یقولون دا خبرې دا وایي سوای ولد الله چې الله تعالی زیږولې دی بچی لرا دا خبره کوي چې الله بچی زیږولې دي چې هغه فرشتي دي وانهم لکاذبون بشکدي دروغ جن دي استفل بنات علی البنین آیا الله تعالی غوړه کړی دي لونه د ځان د پاره په ځامنو باندې لونه غوړه کړی دي چې هغه فرشتي د الله لپاره لونه ګرځولې دي مالکم سشوی تاسو لره ای مشرکانو کیف تحکمون سرنګي فیصله کوي دا خو تاسو عجیب فیصله کوي چلو الله منه او سره داغه احترام نه منه افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین آیات تاسو لپاره دلیل واضح دی تاسو دلیل په دې خبره شته ده چې دا ملائکه دا زنانه دي
فاتو بکتابکم راتلو کې تاسو په کتاب پر سره ان کنتم صادقین وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا بلکې دای سو ملائکو ته لونه دا الله تعالی وی او لا نسب پکې جدا پیدا وې د دینه چاته پوسو کو د دې مشرکانو د مکین چې هر کله د ملائکه دا د الله لونه دي د دې مور سوکتا چې دا د الله لونه دي نو مور سوکتا وې هغه وته وی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته نه تاسو کو دغه مشرکانو نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې مورې سودا وی مورې چې کم دینو دا د جناتو سردار او پوښې به کنه د جناتو سردار نو پیدا کدی پمیند الله تعالی کې او پمیند جناتو کې نسب د الله او د جناتو پمیند کې نسب پیدا دغه کې خو نسب پیدا کړو پچا کې په ملائکو کې ملائکه خو لونه کړلې او جنات ولا سوکړه جنات ولا مور کړله پوښې به نه د الله تعالی نسب هغه د چا سره مربوط شو هم د فرشتو سره او هم د څه سره د جناتو سره خیال کړه او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د عربو عقیده وا چې دا ابلیس چې دین دا د الله تعالی رور دی خیال کړه نو مشرور چې دین هغه څه دی هغه الله دی او کشرور څوک دی هغه ابلیس دی پوښې نعوذ بالله نو نسب پیدا کو چا د پاره د الله د پاره ولقد علمت الجنه وبشک پویږي دا جنات ټول جنات پدې پوي دي انهم لمحضرون هغه جنات چې کم شیطانان هغه پدې پوي دي انهم لمحضرون چې بشک دي به حاضر کړل شي ورته جهنم ته سبحان الله پاک دی الله تعالی د هر عیبنا اما یصفون دا څنګه چې دی بیانوي الا عباد الله خیال کړه الله پاک دې د سنا د هر عیب دا الا عباد الله دا د محضرون نه استثناء ده جنات پدې پوي دي چې دی به جهنم ته دي مگر بندگان د الله تعالی هغه د جهنم نه شدي خلاص المخلصین فانکم ما تعبدون بشک تاسو چې او معبودان تاسو چې دي اے شیطانان تاسو او تاسو د معبودان ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو په خپل معبودانو باندې څوک چاله گمراه کوونکی خیال کړه کتاسو د خپل معبودانو عبادت کوي خیال کړه نه تاسو په دې باندې څوک گمراه کولای نه شي الا من مگر هغه څوک گمراه کولای شي هو صال الجحیم چې هغه داخلي دونکو د جهنم ته ستاسو په دې دغه باندې ستاسو په دې کفر باندې تاسو په فتنه کې نشئ اچولې مگر هغه څوک چې هغه داخلي دونکو د جهنم ته او چې په پاتینین په معنا د سره مذلین سره یعنی ما انتم بمذلین احدا تاسو هیڅ څوک گمراه کوونکی نه مگر هغه څوک گمراه کولای شي چې هو سوال الجحیم چې هغه داخلي دونکو د جهنم سوال څه ته ویل شي داخلي دونکو د کوم بابنا وای او تن د کوم بابنا کوشش به کنا دا سوال شیغه د اسم فاعل ده دې کې سبا درې بابونه دي یو ضربه ده او بل نسوره ده او بل سمعه ده د ضربنا سولا یسری راځي کوشش به کنا سولا یسری ستویلی شي اسونو غلولو ته سولیت الدابه خلف الدابه مسولی کم دغه ته وای هغه مس چې کم نه اساسه وای مسولی چې هغه دویم نمبر کې روان یو مجلل د ټولو نمخ کې روان یو مسولی هغه په دویم نمبر کې روان
پوه شوې دا د ضربه نه او د نسواره نه سول به ویلی شي کوناټي خوځولو ته مسولي مانسو ګډا کوونکې پوه شوې او یو د سولیه یا چلانه دی نه مسولي چاته وایي په اور باندې ګرمېدونکې هغه ته مسولي وایي پوه شوې که نه د کوم باب نه د سمعنا دلیل پسې دی سیصلا نارن ذات لهب پوه شوې انو فرمایي الا من هو سوال الجحیم هغه څوک تاسو گمراه کولی شئ چې هغه داخلېدونکې جهنم ته وما منا الا له مقام معلوم نشته دې په مونږ کې فرشته د فرشتو قول دی فرشته وایي نشته دې په مونږ کې الا مگر دا چې خلق دی له مقام معلوم چې زمونږ لپاره مقام معلوم دی زمونږ لپاره معلوم مقامات دي چرته څوک چرته مونږ په سجده کې یو چرته په رکوع کې یو چرته چې کوم نه په قیام کې یو وإنا لنحن الصافون بشک مونږه صفونه جوړون کیو د عبادت وإنا لنحن المسبحون او بشک مونږ تسبیح کوون کیو الله لرا څوک په صفونو کې دي څوک په تسبیحاتو کې دي وإن كانوا لا يقولون بشک دي دا علم مخفف د مثقل نه دی ښا بشک دي دا کافران لا يقولون چوي لو ان عندنا ذکرا من الاولين کچته زمون سره دا مشرکان د مکی وای چې کړه مونږ ته قران پاک راغلی وای کنه دا به پوخا وای نو مونږ به پټول کې پاک خلق لو ان عندنا ذکرا من الاولين کله مونږ سره یو ذکر وای د پوخانو خلقو لکه څنګه چې هغه ته تورات او انجیل راغلیو مونږ ته یو آسماني کتاب راغلی وای لكنا عباد الله المخلصين مونږ به د الله تعالی خالص بندگانو فکفروا به الله فرمایي چې باوجود د دین دی بدا ارزو کولا فکفروا به دی کفر کو په دې قران پاک سره فسو فیعلمون ولقد سبقت کلمتنا بشک ثابت شوی دا وړاندې شوی دا کلمه زمونږه د پاره د بندگانو مرسلینو مخکنو پیغمبرانو ته مونږ دا خبره کړې ده چې انهم لهم المنصورون بشک دا پیغمبران چې دي د دې سره مدد شوی دی وان جندنا او دا خبره وته مونږه کړی دا ان جندنا لهم الغالبون بشک لخر زمون چې دی دا غالب دی فتول عنهم اے حبیبا مخ وګرځوا د مشرکانو نه حتا این تر یو وخت پورې تا تعالی د جهاد حکم نشته وابصرهم انتظار کوه د مشرکانو ته پسو فیبصرون دې انتظار پسو فیبصرون ډیر زردا چې دی بویني انجام خپل انجام بویني اف بعذابنا یستعجلون آیا د عذاب زمونږه دوی تلوار کوي زمونږ د عذاب تلوار کوي فاذا نزل بساعتهم هر کله چې نازل شي دا عذاب زمونږه بساعتهم په دربار د دې کې ساحت څه ته ویل شي ساحت فنا ته ویل شي دربار ته ویل شي ساحت فنا عقا ساحت فنا عقا خیال کرا لك حضرت دربار ته ویل شي فساء صباح المنذرين بیا ډیر ناکاره به هغه سبا د يرولو شو سبا د يرولو شو چې عذاب راشي عذاب عام ته سره پس کې راته فسبا وتولى عنهم حتى حين د دین وګرځا تر یو وخت پورې تاسو د جهاد حکم نشته وابصر او وګورا انجام د دې پس او په یو سیرون ډیر زردا چې دی به ویني انجام خپل خیال کړه لکه تم ګورا د دې انجام یا تخپل انجام ته ګورا دې خپل ته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ودا اغا حدیثو کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا ما ډیر ځله دا آیات اوریدلې چې کله مونږ با نبی علیہ السلام وکړو چې کله سلام به وګرځاو نو دا درې آیاتونه به
لازما ویل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. او پدې کې یو وظیفه هغه تفسیر قرطبی په حواله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې ذکر کړی ها چې څوک په دا مجلس په آخر کې دا درې آیاتونه وي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ها دتبا د قیامت په ورځ باندې ها ډیر لوی اجر الله تعالی نصیب دتبا خصوصي انعام په ورځ د قیامت باندې الله نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق.